بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دغه 81 میسجونه چې کوم دي هغه بیا کولاو شوي دي او په هغه باندې تاسو خپل شناختی نمبر ولږئ. بیا کوم کسان چې د سروې نه پاتې شوي وي هغه بیا اندراج پښه وشي. لکه د مخکې تاسو ته پته وي چې د بېنظیره ول پیسې چې کومې ښځینه واخیستلې، بیا حکومت تقریبا 8.5 لاک کسان د هغې نه ایستلي وي، ښځینه نومینه یې ونه ایستلي. په هغې شی مختلف وجې وې. ځینې داسې ښځینه وې چې د هغې مثال خاوند یې یا زوی یې پاسپورټ جوړ کړی، بهر ملک سفر یې پکړی، بیا په هغې په وجه باندې هغې نومینه ونه ایستلي. ځینې داسې چې په نوم باندې یې ګاډه و، بیا هغې نومینه ونه ایستلي. او ځینې ښځینه داسې چې مثال په موبایل باندې سیم باندې خرچه زیاته کړې وه، د هغې په وجه باندې نومینه ونه ایستلي. ځینې خو داسې کسونه ونه ایستلي چې خالي صرف پاسپورټ یې جوړ کړی و، که دوی یې به سفر نه ده پکړی یا به مثال هغه یې ونه ایستلي. نو دغې دپاره حکومت اس بیا نوي سروې کوي، نو چې کوم کسان مستحق وي د هغې نومینه ورچوي. تاسې دغه مهرباني وکړئ چې خپل شناختی نمبر چې کوم د هغه 81 باندې ولږئ، بیا به تاسې نوم چې کوم ده هغه په ریکارډ شروع شي. که چیرې به مستحق وستا بیا چې هغه مخکې چول بند وي هغې ته به ورته خلاصه شي، او نوي کسان چې داسې وي چې هغه مستحق وي د هغې نومینه واوروچوي. بل گزارش می دا کوو چې د میرا پیج در سره لایک کیه. میرا وقتاً فوقتاً داسې ویډیو اپلوډ کوي، تاسې معلومات دی پره به تاسې ته پته لګیږي، او د ویډیو در سره شیر یا کیه چې نه حل کې ته فایده ونه ورسېږي. مش تاسې نه اجازت غواړي. د الله په امان.